كم من فئة قليلة غلبت فئة عاصم منيرة رذيلة خبيثة إبليسة شيطانة غدارة باكستان كدشمنة باكستان عوام كدشمنة غدارة رذيلة شيطانة حرامية كبير شيطان حرامية ذليلة كبيرة غدارة كبيرة عاصم منيرة أمريكا كغلامة عندك غلامة دار آلمية حرامية كبيرة شيطان. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी वसीम उल्लाह खान یم دا سیټ تاسو دا ویډیو کتلی جی عاصم منیر چې د پاکستان آرمی چیف دی جی هغه د قرآن شریف آیاتونه وویل او ساقي جان پسې هغې مذاق وړاو نو سیاسي اختلاف په خپل ځای کې دی چې زمونږ سیاست طرف ته نه ځو که څوک د عمران خان پارټۍ والا دی که څوک د شهباز شریف پارټۍ والا دی دا خو ستاسو جدا قصه ده لیکن زمونږ مقصد دا نه دی چې تاسو یو داسې خبره وکړئ د اوس قرآن مجید آیاتونه وویل تاله نه په کار چې په هغه پسې دي هغه پیښې دې وکړې لیکن تا خو قرآن مجید وایو په کار ده چې که خپل سیاسي اختلافات په خپل ځای کې ساتئ لیکن زمونږ اسلام او قرآن شریف لیکن په دې پسې خبرې مه کوئ جي لیکن هغه قرآن شریف آیاتونه وویل تاله نه په کار چې په هغه دې پیښې وکړې ځکه چې زمونږ دین دی او موږ له خو د خپل دین قدر کول پکار دي که اوس په سیاست کې تاسو د هر چا سپورټ کوئ دغسې زموږ څه کار نشته یار موږ په خپله به د یوې پارټۍ سپورټ کوو داسې به بل سړی د بل پارټۍ ته دغه سپورټ کوي لیکن د اسلام او د زما د ټولو پښتنو ته دا پیغام دی که سیاست په خپل ځای باندې دی لیکن د اسلام کې دننه او د اسلام په باره کې خبره مه کوئ جي ځکه چې زمونږ ټول پښتانه او ټول مسلمانان یو شکر الحمدلله ځکه که عاصم منیر که هغه قرآن شریف آیاتونه وویله نو هغه تاله نه په کار چې د هغه مذهب دې وړاو کړی وی که نور خپل ستا سیاسي اختلافات دي هغه په خپل ځای کې دي ته د عمران خان سپورټ کوې موږ ته پته ده ستا ډېرې ویډیوګانې ګورو لیکن داسې خبره نه وي په کار چې ته په عاصم منیر پسې ویل او نه ویل ستا خپل کار دی لیکن د قرآن شریف دا ټکو دا پیښې به دې نه کولې ځکه چې هغه قرآن شریف وایو او تا هغه پیښې وکړې څنګه چې قرآن شریف وایو هغه شان تا پیښې وکړې نو نه یې په کار زما ټولو پښتنو ته دا پیغام دی چې سیاست خو له اول د سره کوئ نو نن سبا چې کوم حالات دي تاسو وینئ لیکن که بیا هم سیاست کوئ نو د خپل دین استعمال پکې مه کوئ یار خپل سیاست په خپل ځای باندې کوئ لیکن زمونږ مقصد صرف دی د دې لپاره دا ویډیو جوړه کړه چې ساقي جان ته هم ورسي ځکه چې ډېر کسان وایي چې ساقي جان د خپل ایمان تازه کړي په دې نه کیدای شي چې د ایمان نه خلاص شوی په کار چې ایمان تازه کړي تاسو به ویډیوګانې او موږ له هم په کار ده چې داسې کار نه کوو چې په هغه باندې موږ ته نقصان نه شي او زمونږ دین ته به موږ د دین نه وځو موږ پې د ایمان نه خلاصېږو نو موږ له داسې نه وي پکار دا ویډیو ټولو ملګرو سره شیر کړئ جي زما د طرفه د ټولو پښتنو ته دا پیغام دی چې سیاست په خپل ځای باندې کوئ سیاست سره زما څه کار نشته لیکن د دین پکې استعمال مه کوئ که څوک د دین یوه خبره وکړي نو هغه پیښې مه کوئ یار دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ تھینک یو